پخوا دې ملک کې فروټ چاته میوې چاته وي. نو موږ چې هندوستان ته لاړو زما ملګری و او د هندوستان غوغا غټ عامي. نو موږ د عام ولیدل، زموږ په دې علاقو کې عام نه و هغه وخت کې. او شیخ القرآن چې و د هغه به فروټ میوه به یې ډېره خوښه وه. هغه چې به چاته لاړ بیان لا نو چې به راته نو ځان سره به میوه راغسته، کله خربوزې، کله آم، کله بل څه شی په هغه زمانه کې. نو دا پنځپیر ته دا سړک نه و او دې خور کې به خلکو سپلاوي استې پورې کېدل به. نو هغه مین روډ و. د شیخ القرآن به هلتې کریټ کېښود، ټوکرای به یې کېښوده د فروټو او هغه به راغې بیګ به ورسره وړوکې غونې هغې کې به کتابونه. نو ما ته به یې دا کوې د منصور خان رټ کې مې فروټي کې دې هغه راړه. نو د منصور خان زمونږ ماما و، الله دې وبخي، او ایس ایس پي ریټایرډ و هغه وخت کې. نو هغه رټو دا اوس چې شادیال دی کوم ځای. نو زه به لاړم په منډه، که به لږ و نو دغسې به لاړم، پلکه به مې راواغسته. که به ډېر و نو خو زمیندار خلک وو او خرابه وه، په هغې به ما واښه راړل دا رټ نه. موږ شیخ القرآن ډېر کلک عادت کړي یو. د دې وجې نه اوس هم موږ هسې نه شو کېناستی، څه کار کوو. د ما یې وړوکی غوندې نوڅی دی، نو هغه چې راشي د پېښور نه نو پیچکس او په لاس به راوالي، نو کله به یو شي ته اړمئ، کله بل څوک ورته وایي څه کوئ؟ کار کومه. ما دا د ما نوڅی دی، بېکاره نه شي کېناستی. نو شیخ القرآن موږ عادت کړي یو داسې. نو ما به دا رټ نه واښه پرې راړله، نو هغه خره باندې به مې اسباب واچول او په منډه به مې خره بوتله، نو په هغې به مې راړل. نو شیخ القرآن وي هندوستان ته تللي وو، نو هلته موږ آم ولیدل. نو یې موږ آم واخېسته، د خوراک چل نه راته چې څنګه یې خورو. نو زما هغه ملګري یو هندوستاني ته ویل دا څنګه خورو؟ نو هغه داسې ورته وکتل، نو ویې خندل. هلته کمقل ونې ښکاره شو. وی هغه لاړ، وی ما ملګري ته ویل ته تپوس مه کو، تا له چل نه درځي. دیګ یو بل مشر کس هندوستانی را روان و. نو ما هغه ودرو، ما ورته ویل موږ د پېښور نه راغلي یو. هغه زمانه کې پېښور مشهور و او زمونږ په علاقه کې مختلف قسمه میوې شته، خو عام نه یو. اوس موږ دې عام ته زړه شوی دی، هغسې هم دی، خو طریقه یې څه ده د خوراک. هغه وایي چې چاقو شته؟ ما نه. وایي د جیبه یې چاقو راواخېسته، هغې پرې پرې که او موږ ته یې وایي دا چلکای وغورځوئ پوستکې او دا هډوکې وغورځوئ، دا میانځ یې وخورئ. نو یې ما هغه ملګري ته وایي چې د خوراک چل نه درځي، نو بیا خلک تپوس په طریقه کوي. دغسې د چل چې سړي له نه ورځي، نو بیا په درستخان چې میوه پراته وي، داسې سترګې ګوټ کې ورته ګوري، خو لاس نه ورځي، وایي وبه شرمېږمه. واتوا به متشابها،